حضرت شیخ عبدالحق حریمی رحمت اللہ علیہ فرمائی و یو ځل د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ په خدمت ببرکت کې حاضرم د اودس وکړلو اودس نه بعد 2 رکعات نفل وکړلو او نفل نه بعد دا لرګي کېړی بیزار پخپو نو یو یې راواخیستلو غزار یې کړو او څه یې ووې په جلال کې راغی څه یې ووې او بل یې راواخیستلو غزار یې کړو تر دې پورې دی فرمایي چې موږ له سترګو نه هغه کیړی ورکې شوې فرمایي خاموش موږ څه ونه وې ورځې تېرې دی ایوان دوان درېبان د 20 ورځې تېرې شوې درېبان د 20 ورځو بعد یوه قافله راغله هغوی اجازت غوښتلو اجازت نه بعد وایي چې مونږه حضور غوث پاک په دربار باندې حاضري کول غواړو او څه نظرانه مو راوړې ده چې هغه مونږه پیش کړو فرمایي دربار باندې اجازت ورته میلاو شو مونږه وکتل چې هغه کیړی چې حضور غوث پاک نن نه درېبان د 20 ورځې مخکې غزارې کړې وې هغه هم دوی سره یو کس په لاس کې حیران شو فرمایي راغ اجازت یې غوښتلو ملاقات یې وکړلو ملاقات نه بعد یې څه نظرانه پیش کړله بیا مونږ تپوس وکړو چې صاحبه څه معامله ده وی چې مونږ باندې په ځنګل کې یوه قافله راپیښ شوه قافله د غلو وه او هغوی غلو مونږ نه هر څه لوټ کړل چې هر څه یې مونږ نه لوټ کړل نو فرمایي زمونږ په دې قافلې کې یو داسې کس و چې هغه مونږ ژبې کې ورته پیر فقیر وال سړی و هغه آواز وکړو چې ای شیخ عبدالقادر جیلانی زه خو د ستا مرید یم او غلو گیر کړم بس دا آواز کولو چې دې آواز سره هغله چې دی ویرېدل مونږ نه کم سامان چې غونډ کړی هغه سامان یې مونږ ته واپس کړو او بیا یې مونږ ځان سره کړو چې تاسو نه مونږ کوم سامان اخیستی او مهرباني وکړئ دا خپل سامان ولې په مونږ باندې یو لوی آفت راغی وی چې مونږ تاسو نه کوم سامان لوټ کړو ځنګل کې کېناستو اچانک یو درد وال آواز راغی او هغه لرګي والې کیړی چې وې یوه زمونږ په یو سردار باندې ولګېده په سر باندې سر یې مات شو او بل سردار باندې ولګېده دواړه په اوبو کې مړه شو نو وایي چې زمونږ سر ته خیر شي او الله مونږ بچ کړي نو مونږ د حضور غوث پاک مدد مونږ ته راورسېدو الله رب کریم د یو غوث د یو ولی مدد مونږ ته راورسېدو او دشمن نه الله مونږ آزاد کړو